بسم الله الرحمن الرحیم. زه تیمور خان ډیسټریکټ پولیس افیسر تاسو ټول د دیر عوام ته مخاطب یم. پرون یو ډیره افسوسناک واقعه شوې وه په دیر لوور کې د علاقه تھانه تیمرګری په حدود کې خوړ سره 16 نومبر غرمه 12:30 بجې یو ملزم راغی په موټر سایکل باندې او هغه دوه جنکې د یوې نوم دعاو او د یوې نوم رابعه هغه دواړه ماشومانې ویرولې او دوکې کړې او په دوکې باندې او په پرشرایز کړې د هغې پتروې بایک ته اوخې جوړې او ځان سره روان کړې. د ملزم دا ماشومانې مخکې بوتلې یو ماشومه مخکې چرته ډراپ کړه او دا بل ماشومه ځان سره بوتله. چونکه دا وقوع ډیره د حساس نوعیت وا نو آی جی کے پی په دې کې نوټیس واغشتو او داغي په هدایت باندې ډي آی جی ملکند رینج د ډیسټریکټ لوور دیر پولیس ټاسکینګ وکړو چې دا کیس ته په های پرایورټي باندې زر تر زنه ټریس اوټ شي. کله چې ډیسټریکټ پولیس خبر شو نو مونږه زما اس ډي پی او زما اس ایچ او زغپلا او زما ټیمز مونږ ځای وکوه لاړو او مونږه د ځای وکوه نه انویسټیګیشن سٹارټ کړ. فرست اف اول په دې کې اف آی آر لانچ شو او اف آی آر لانچ کېدو نه بعد په دې کې یو سپیشل ټیم جوړ شو چې هغه خپل انویسټیګیشن شروع کړ. مونږه د ځای وکوه نه پلیس اف انسیډنټ نه مونږه چې څومره سی سی ټي وي کیمراز دي مونږ هغه سرچ کول شروع کړل او دا غي پترو ملزم چې په موټر سایکل باندې د جینې کوم طرف ته بوتلې و مونږ هغه طرف ته روان شو. د دې ایکسرسایز کې زما د ضلع ډي اس پیز اس ایچ اوز اس ایچ او تیمرګرا د سپیشل ټیم انچارج او ټول افیسرز په دې کې حصہ واغښتا او د 16 او د 17 په منځ کې غونډه شوه یو سرچ اپریشن وشو. دغه مونږه یو داسې سټپ مو واغښتو چې مونږه چې کله سی سی ټي وي فوټیجز کې مونږ ته د ملزم آئیډنټیفای شو ښکارا شو مونږه داغه پکچرز په سوشل میډیا باندې د خپل پیج په ترو شایع کړل او دا عوامو هم اپیل وکړو چې تاسو مونږ سره د دې کس شناخت کې هیلپ وکړئ. مونږ ته د جنرال پبلک طرف نه د درې کالز ریسیو شو چې هغه کې مونږ ته کلوز ملو شو چې د کوم د وجې مونږ ته دا کیس لګ ایزی شو. مونږ دا غي کلوز په بیسس باندې او د سی سی ټي وي فوټیجز په ترو باندې هغه روټ ونیسو چې کوم روټ باندې دا ملزم تلو او مونږ یو داسې ځای ته ورسېدو چې کوم کې دا غي ملزم ایگزیسټنس موجودګي پوسیبل و او مونږه خپل ټیمز په ترو باندې پاره ملزم باندې ګیره تنگ کړه. یو سپیسیفیک ځای دی چې کوم مونږ میډیا ته فلحال نه ډیسکلوز کول غواړو. الته مونږ یو هیوی سرچ اپریشن وکړو او پولیس دا ملزمان چې کوم دی په ګیره کې واغښتل. ایز ا ریزلټ په ملزم باندې دا پریشر جوړ شو د سوشل میډیا په ترو او زمونږه د دې بیګانی شپې د سرچ اپریشن د ایکسرسایز د وجې چې هغه ملزم مجبور شو چې دا ماشومه سحر 6 بجې د زوال بابا سره خوا کې د روډ د پاسه پرېخو دا او زمون ټیمز چې کوم التا سرچ اپریشن کو دا ماشومه التا نه ریکور کړه او سیفلی خپل پیرنټس ته حواله کړه. الحمدلله کله چې د ماشوم میډیکل ایگزامینیشن وشو هغه کې دا کلیر شو چې هیڅ ماشوم سره هیڅ قسمه زیاتې نه دي شوي، هیڅ قسمه وایلنس وسره نه دي شوي. مونږه د کیس باندې لګیایو دا چې کوم ملزم دی د دې شناخت په ان شاء الله ډیر ضروري شي او ان شاء الله دا ملزم او د سره چې نور څومره اسوسییټس دي دا ټول به ارشت کیږي، د دې شناخت پکېږي دا به ارشت کیږي او دا به مونږه کیفر کردار ته رسو. زما د پبلک او د لوور دیر عوام نه دا ریکوست دی چې مونږ کوم پکچرز او ویډیوز شیر کړی دي دا غي پترو تاسو د دې کس مونږ ته شناخت وکړي
so that دا موږ ته ارست کولو کې اساني وشي. دویم زه به ان جنرال د دې خلکو ته او پیرنټس ته دا ریکوست کوم چې تاسو د خپل ماشومانو ډېر زیات کیر کوئ او په دې دور کې تاسو لا نه دي پکار چې خپل ماشومان ان اټینډډ یا خپل سپرویژن نه بغیر دوی تاسو په بازارونو کې یا په سټریټ کې پرېږدئ. زه د دیر د عوامو ډېر شکریا ادا کوم چې چا موږ سره په دې کې ټوله شپه د دیر عوام جنرال پبلک ډېر د پبلک عام خلک چې کوم دی هغه موږ اسیسټ کړو او زه دیر پولیس ته د اس ایچ او تیمرګرا اکرام خان ډي اس پی تیمرګرا شیرولی او زموږ د دیر پولیس چې څومره افیسرز دي څومره نور کانسټیبلز دي هیډ کانسټیبلز دي and the entire team of Dir Police Zadita Shabash Wem Zadita well done Wem for achieving this goal and inshallah tasu padir zar gore چې دا ملزمان به ارست شي او دا به مونږه خپل کې پر کردار ته رسو. ډیره مهرباني شکریہ.